سورة البقرة آية نمبر 216. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم إلى آخر الآية. دا سورة بقرہ چونکہ مدنی صورت دے، نو دلته کې یو بل حکم الله تعالی ذکر کوي او د دینه مخکې الله تعالی فرمایل چې ګوره هغه خلک چې هغوی جنت ته داخليږي نو په هغوی باندې به تکلیفونه راځي. مستهم البأساء والضراء، تکلیفونه به راځي، مشقت به راځي. نو دې آیات کې الله تعالی د یو تکلیف او د مشقت بحث فرمایي او هغه مشقت هغه جهاد فی سبیل الله دی. کله چې مسلمانان په مکه معظمه کې وو نو د مسلمانانو طاقت هغه کم وو، افراد هم ډېر زیات کم وو او وسلم ورسره نه وه او زیم نه و چې په هغې کې څه دوی پټ شوی وی. نو کافرانو به مسلمانانو ته قسمه قسم تکالیف رسول، صحابه کرامو ته به تکلیف رسو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ما چې کله ایمان راوړو وی زما تره وی زه بانډېري کې را بند کړی وم او پاستر یې تړلی وم، وی ما ته وی لوګې یې کړی. دغه شان نور صحابه کرام د هغوی قسمه قسم تکالیف وو. نو چې کله مسلمانانو مدینې منورې ته هجرت وکړو، لږ وخت وشو، نو الله تعالی وفرمایل چې دغه خلکو چې په تاسو باندې ظلم کړی دی اوس تاسو ته اجازت میلاو شو چې د دوی سره جهاد وکړئ. خو دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې په تاسو پاس کړی شوی دی وهو کرح لکم، دا به ګوره په تاسو باندې ګراني. وجه دا ده چې جهاد کې مشقت دی، په جهاد کې تنده ده، لوږه ده پکې، او د ټول نه غټه خبره ده چې یره پکې ده. انسان طبیعت داسې دی چې خامخا په یو ځای کې دشمن تا ته ناسي، تا وجني، ستا سره اسباب کم دي، انسان یریږي. نو الله تعالی فرمایي وهو کرح لکم، دا په تاسو باندې ګراني او ستاسو په ظاهره باندې داسې ناخوښئ. خو الله تعالی فرمایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، قریب ده چې یو شی به تاسو بد ګڼئ وهو خیر لکم، ستاسو لپاره به غوره وي. څه مطلب؟ مطلب دا دی چې که په دنیا کې تاسو ته تکلیف ورسېدو، لکه دغه د نبی علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک د احد په غزا کې هغه شهیدان شوه، صحابه کرام پکې هغه شهیدان شوه، خلکو صحابه کرامو ته قسمه قسم تکلیفونه ورسول. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ پکې شهید شو، ډېر تکالیف ورسېدل. خو الله تعالی فرمایي وهو خیر لکم، دا به ستاسو لپاره غوره. څنګه به غوره؟ په دنیا کې تکلیف میلاو شو، خو الله تعالی فرمایي په دنیا کې ستاسو لپاره دا جهاد غوره دی. ځکه چې کله مسلمانان جهاد کوي نو امن او امان چې قایمیږي نو هغه د جهاد د وجې نه قایمیږي. ځکه کافر چې همیشه په مسلمانانو حمله کوي وجه دا چې مسلمانان په قلاره ناسي، خو چې کله مسلمانان ورمخکې شي او مسلمانان د خپل دین دفاع شروع کړي نو کافران بیا په شا باندې تختي، هغوی بیا په مخه نشي راتلی. نو د مسلمانانو علاقې چې محفوظیږي او امن او امان راځي نو د هغې دپاره لوی ذریعه جهاد دی. نو ځکه الله تعالی فرمایي وهو خیر لکم، ستاسو لپاره به غوره وي. دویم دا دی چې په دنیا کې به الله تعالی تاسو له د دې صحابه کرامو ته الله تعالی فرمایي چې په دنیا کې به الله تعالی تاسو له د جهاد د وجې نه غنیمت درکړي. چې کله فتوحات شروع شو، مسلمانانو جهادونه شروع کړه، نو وخت سره راغلی و چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي زموږ سره دومره څه نه و چې موږ کله کله په یوه کجوره باندې 3 کسانو هم گزاره کړې ده په سفر کې.
نیمه کړي دا نیمه یو اغستې ده، نیمه بل اغستې ده، نیمه بل اغستې. خو چې کله فتوحات راغلو غنیمتونه مسلمانانو ته میلاو شو، مسلمانانو له الله تعالی پراخي ورکړه. بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د ولاقي گورنر وو، بیا فرمایل وی مونږ ته مخې د ململو کپڑے پرتی وي او مونږ به بیا خولي وچولې، مونږ ته مزیدار کپڑے پرتی وو بیا پوزه پاکوله، لاسونه هم پی وچول. ولی دا د دې برکت و چې مسلمانان الله تعالی غنیمتونه ورکړل. دومره غنیمتونه راغله چې یو ځل نبی له صلوات و سلام یو غزا لتلو او غالبا چې دا د غزوه او تاس غزا ده، او نبی له صلوات و سلام چې د غنیمتونه تقسیمول نو جعرانه یو ځای په مدینه مکه معظمه کې، د مکه معظمه نه 10 کیلومتره بهر ځای ده جعرانه، او د دینه خلق میقات لمزي دا غینه احرام تړي. او نبی له سلام فرمایي چې چا د جعرانه نه عمره ورکنو د 2 عمره ول الله ثواب ورکړي. او جعرانه هغه ځای ده چې دا غینه 300 پیغمبرانو او چې د احرام تړلې ده. نو دغه ځای کې نبی له سلام غنیمتونه تقسیمول. سقبایل وتراغله نبی له صلوات و سلام ته وی موږ له سراکه پیغمبر علیه السلام وته د 2 غرونو په منځ کې چې دا څومره ګډي دي او دا ټولې بوزي. نو وته د الله رسول الله په خندا مکوا دومره ډیره ته موږ چرته راکې خو چرته کې سلو 15 ګډي را الله نبی له سلام وته صحیح ده هم بوې زي دومره ډیره غنیمتونه ورکړه چې کلی تلاړه و غوښ مارکونو 1500 ګډي ولا ورکړي نبی له صلوات و سلام. دا ولي د جهاد برکت، دا د غزوات برکت چې مسلمانان له الله تعالی پراخي ورکړه. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو به شی بد غنئ، تاسو نفس په ګران غنئ، او هو خیر لكم، تاسو لپاره بغوري. او بل د اخرت اجر پکې دا دی چې الله تعالی به شهادت درکړي، نو په اخرت کې به کامیاب شئ، الله تعالی به تاسو له مرتبه درکړي. ځکه نبی رسول الله والسلام فرمایي چې د هر چا د پر خلقو الله تعالی درجه مقرر کړې دي، خو په جنت کې یو درجه د هغه ته جنت الفردوس ویل کی، او دا هغه ځای دی چې دا ټول نهرونه د جنت د فردوس نه راوتی دي. نبی علیہ السلام فرمایي دا جنت الفردوس په الله تعالی شهدا ولور کوي. نو ځکه الله تعالی فرمایي او هو خیر لكم، دا بس تاسو لپاره غوړی په آخرت کې الله تعالی مرتبه درکړي. امام رازی رحمه الله د دې مثال ذکر کړی دی. وای ګوره د دې آیت مطلب دا دی چې الله تعالی فرمایي چې یو شی به تاسو بد غنئ، خو ګوره دا انجام په اعتبار سره بس تاسو لپاره خیری. وای دا د دنیا د ټولو کارونو سره لګي چې انسان په ظاهر باندې یو شی غواړي خو په هغه کې د خیر نه، یو شی به چې د مستا بدی شي چې دا شی ماته حاصل نشي خو پای کې بستا خیری. نو الله تعالی ته کارونه ولا کول پکار دي چې یا الله زما په کم کار کې خیر دی هغه فیصله را لوکي. امام رازی رحمه الله د دې مثال ذکر کوي. وای دې مثال د څه لکه یو مریض دی او هغه ډاکټر دوايي ولیکل چې دا دوايي خوره، نو په ظاهر باندې هغه پرخه ده، نو چې دې خوري نو په دې ټیم کې د نفس نه غواړي چې دا وخوري، خو په انجام په اعتبار سره دا دوايي د لپاره خد صحت کول الله ورکی. د قشنت کې انسان سفر لذي او د سفر د مشقتونه برداشت کوي او په غرمو باندې مزدوري کوي، نو دا د نفس نه غواړي خو د انجام په لحاظ سره د لپاره خده، ځکه چې د بچي بیا خوشاله دی به ځان لا حلال روزي وګټي، چاته به محتاج نشي، مزیدار ځای به جوړ کړي، نو د دې لپاره د انجام په لحاظ سره خده. یو انسان دی هغه د علم په طلب کې وته، نو په طالب علمي کې ډېر زیات تکالیف راځي، کله به ډوډۍ، کله به نه، کله به بجلی، کله به نه، کله به یو حالتي، کله به بل حالتي، پیسې به سره کلی، کله به نه، کله به کتابي، کله به نه، کله په کې بیماری، د څه حالت په انسان راشي چې بيخي انسان ډېر خپه شي. خو الله تعالی فرمایي دا بس تاسو لپاره وس تاسو بد غنئ او هو خیر لكم، دا وس تاسو لپاره بیا غوړی، بیا به تاسو مزه کوئ. نو دا د دنیا د ټولو خبرو سره لګي. علماء پکې یو خبره ذکر کړې ده، وایي اسی فرضي او خبره ده، نو ټیم ډېر نه خلو ځکه چې ګرمي ده. نو یو خبره پکې دا ذکر کړې ده، یو بادشاه چې دی نو دغه یو وزیر وو، وای هغه به چې کومه خبره کوله د چې کار به وشو ما وای په دې کې به دې خیری، بس دا د عادت وای په دې کې به دې خیری. یو ځل د دې بادشاه چې دی نو دغه غوته کټ شو، داسې د یو بند له کټ شو، و دې وزیر وته چې بادشاه په دې کې به دې خیری، و دې بادشاه له غوسه ورغله چې مړه دې خو جیل ته واچوي، اوس په دې کې به زما څه خیری چې بند می کټ شو، د ما ته چې خیر به دې جیل ته واچوي، بس دا وزیر خو جیل ته واچو. وای سو احمد دې بادشاه خپل کسانو ته وی چې راځي ښکار لزو، و چې کله ښکار لاله
نو په هغه ټیم کې په دوی باندې داسې خلک راغله چې هغه سړي خوارو او دوی راونیول او ټول ګرفتار کړه و چې کوم خپل مشر له بوتلن وي دا ټول خلک ورمخته کړه وي هغه چې دا ټیک دي دا ټیک دي او چې دا بادشاہ ورمخکې کو چې دا پرې دی بس یو څو سپیړي وو دا پرې دی وي د زمانه دی پکار نو د بادشاہ بیا د کسانو ته پوسو کو چې دا زه ولې پرې خودم وی اصل کې زموږ د مشر کمال لري چې د هغه انسان خوري چې هغه بالکل ټیک ټاک یو روغي ستا په دې غوته کې یو کټ راغلی دی د دې وجه زموږ د مشر ته خوښ نشوي نو د دې شوند باندې نه وایي نو بس و چې دا پرې دی بادشاہ وی چې دا واقعي د وزیر خبره سره وجه بدی کې به خیر نو چې کله راغی بیا غ وزیر را پرې خو ډېر زیات اکرام او انعام ولا وکړو چې لکه ستا خبره صحیح و وی وزیر وته وی چې په دې کې به خیر ستامو زما پکې خیر وي څنګه وي کزه سره ښکار لته نو بیا خو زم خورم وي خدای چې زه په جیل کېم نو ګوره دې نه دا معلومیږي چې انسان چې دی نو د انسان په خبرو کې خیر خو زمون عقل پورا کار نه کوي چې مونږ ویلا کدا کار دې سي وشي دا دې زو شي نو الله تعالی فرمایي او هو خیر لكم یو شی به تاسو بد غنئ خو پای کې تاسو لپاره خیر وي وعسى ان تحبوا شيئا او تاسو به شی بد غنئ او هو شر لكم تاسو به خغنئ او هو شر لكم او تاسو لپاره شر وي والله يعلم الله تعالی پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ نو چې الله کومه فیصله کوي بس الله په فیصله باندې راضي کیږي او الله ته پويږي او زنه پويږم تا چې سو وکړه بس زما منظور دي الله چې د کوم عبادت مونږ ته حکم کوي که زموږ عقل یې منی او کنه منی مونږ به کوو ځکه الله پويږي مونږ نه پويږو بس خبره به الله ته حواله کوو نو دې آیات کې الله تعالی د جهاد خبره وکړه چې پتا سو باندې بګرا نه او په دې کې تاسو خیر دی نو جهاد څه ته ویل کی جهاد دې ته ویل کی چې بذل الجهد په قتال المشرکین خپل ټول طاقت استعمالول د مشرکانو په وجلو کې دې ته ویل کیږي جهاد بیا جهاد په دوه قسمه دي یو فرض کفایي دی یو فرض عین دی فرض کفایي دې ته ویل کیږي چې بس مسلمانان دومره موجود دي چې هغه د خپل ملک د خپل اسلام او د خپل عقیده دفاع کولای شي نو په نور مسلمانانو باندې بیا جهاد فرض کفایي دی نو که یو ډله لګیاو جهاد کوو چې بس د نور پکې بیا ذمہ ساقط ته نور نه ګناګاری لکه مثلا الحمدلله زمو په ملک کې چې نو خو زبردست پوښتنه ده هغه لګیا ده او هغه کار کوي نو موږ باندې څه شی لازم نه ده ځکه چې کار کیږي روان ده او یو فرض عین ده فرض عین هغه ته ویل کیږي چې هغه انسان چې کله دشمن په ملک باندې راشي او دغه شته خلک مقابله نشي کولای نو بیا په هر مسلمان باندې جهاد فرض عین کیږي نو بیا به یو سړی د پلار نه اجازه نه غواړي د مور نه نه غواړي او بیا به دې ته نه ګوري چې دا شی پاتې کیږي او دا پاتې کیږي بیا به ورزي اذا هجم العدو على بلد من المسلمين چې کله د مسلمانانو په خار باندې کافرانو حمله وکړه نو نږدې چې وسره کم خلک نو بیا په هغه باندې جهاد پرس کیږي یو فرض کفایي دی او یو فرض عین دی لکه مثلا عام طور باندې نن سبا چې زمون کم تبلیغ ولا عملګری دي نو دوی اصل کې فرض کفایي عمل کوي نو چې څه خلک لاړ شي سفرونه کوي نو د نور خلکو ذمہ هغه پاریږي اوس کوي سو کم دا کار نه کوي نو بیا ټول مسلمانان هغه ګناګاریږي او چې سن څه خلک لګیای مهنت کیږي نو دا غوي په مونږ باندې احسان دی ځکه چې هغه ګرځي نو زموږ ذمہ سره پاریږي نو لہذا دې ته فرض کفایي ویل کیږي اے انسان جنازې لاړو د محلې نه او کس لاړو نور ذمہ پاریږي اعتکاف چې دنو هغه په جمعات کې وشو څه کسان کیناسته د ټول محلې ذمہ پاریږي خو که په محله کې څو کین ناسته او جمعات دي صفات شنو ټول محله بیا ګناګار نو دا قشانده کې د جهاد مثال هم دی چې یو فرض کفایي دی او یو د هغې لپاره فرض عین دی نو دې آیات کې الله تعالی د جهاد هغه احکامات ذکر کوي او بل ځای کې به انشاءالله تفصیل راشي بیا پکې بحث وکړو اوس چونکې ګرمي ده نو ډېر بحث پکې نشو کولی کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنګ وهو کرہ لکم او دا به ګران وي تاسو ته وعسى ان تكرهوا شيئا او قریب دا چې شی به تاسو بد غنئ وهو خير لكم هغه به غوره وي ستاسو لپاره وعسى ان تحبوا شيئا او قریب دا چې شی به تاسو خوښوئ وهو شر لكم او هغه به شر وي ستاسو لپاره والله يعلم الله تعالی پویږي
वअंतुम ला तअलमून और तासु न पोएगई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका व ला यमलिकुहा इल्ला अंता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।